وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد تسككم يكاسم يتوزع ودس كي فيبلغ أو فيسبغ الوضوء او داس پورا کې اسباغ معنا اندمونو پورا وینځل سنت ورکی ادا کول ثم يقول ودسنا بد بيدا کلمه وي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله دا وي وفي روايه بل کې غری دا تسر وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سکله دا ټکی وي نه الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه ناغه د پاره د جنت ولا اته دروازې کولو کړل شي ابواب الجنه مضاف له الثمانيه دا صفات د ابواب د پاره څه دروازې اته دي يدخل من ايها شاء کومنه داخلي کی زړه غوړي ماغنه دا داخلي دل شي هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدي في افراد مسلم وكذا ابن الاثير اندشت ابن الاثير دا نقل کړي په جامع الاصول کې وذكر الشيخ شيخ رحم الله يعني محي الدين صاحب مسابيح ذکر کړ د النووي في اخر حديث مسلم د مسلم ولا اخر حدیث کې علامه روینا لکه څنګه متوسطمخ ذکر کړلو ذکر کوو وزاد ترمذی شریف کې د الفاظ زیاتی د صدا د وسړی به وسره وکي اللهم اجعلني من التوابین خدای مو ګرځي او خلق نستو ته رجوع کوي توبه ډیر وبوسي واجعلني من المتطهرین خدای مو ګرځي او کسونو نسو ته پکې حاصلېږي په دې سره دی ګناونه نه پکېږي والحديث الذي رواه محي السنه في الصحاح حدیث محي السنه ذکر کړه د په صحاحو کې د بخاری مسلم وغیرہ حدث من توظف احسن الوضوء الى اخره رواه الترمذي في جامعه بعينه امام ترمذی صاحب دا حدیث بعینه ذکر کړي نه بدل نه کړه الا کلمه اشهد له کلمه ست دا ورکی وروړي د قبل ان محمدن ټکینه مخکې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلام فرمای ان امتي يدعون يوم القيامه قیامت ورځ باندې د امت ولا خالب غختل شي غرا محجلين غرا ټنډ کې به سپین پړاک خيږي محجلين خپل سونو کې بیا سپین پړاک چمک ور کی پړاکو بکي دا چې شواجنه من آثار الوضوء دي او د سدي آثار دی واجنه کوم سړی او داس کوي غره نسل کې دی غره جمع ده اغر تیل شي اغر جمع ده اغر هغه سړی تیل شي سمخي خوستای پړه کیږي او غره نروتله غره دی وس ولا په د ټنډ کې سپین ټیکي تیل شي دی ایتلی برابر روغوي حجل التحجيل شتل شي دی وس ولا کومي خپي زنه سپینی نوي ناغه دی وجنه اوس ډیر خواسته لاګي محجل وتل شي هغه وسته چرګای وس نه د شه دغه امت ولا خلق به شي چرګي معنی خواسته وي بیا ورره سه مختصي پمانی استطاع منکم کاتو سکی سړی نه کی دل شي ایتویل غرته خپل د پړاکو وګدا کی لګډی رکی نه پلیف حلوه د کی څه معنی دغه څنګه لپاره دی څنګه لپاره نه ماټ پر دی وینځي وګدا بشي دو خو صرف چې کې خپوینځي خنګریار کې نه پوس زنګانه پر دی وینځي خدو سد سنت طریقانه د چوک بینه کې دی بل چوک ماخذه کا بريرا سه خپل دا د سیکوالت شګردونو ته نه خیاله متفق عليه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افل سلام فرمای تبلغ الحلیه د خایست سپینولا نور رڼی چمک دمک دا برسیږي من المؤمن د مسلمان سړي حيث اغوا غزایتا يبلغ الوضوء کوم زایته وبرسیږي کوم زایته د سړي وبرسیږي ماغه زایته بدی ولا د چمکا به ډیریږي الفصل الثاني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمیلی دی استقیمو روغ رموټ وسی سیده وسی استقامت نه کور واخلی په هر کور کې
ښه صحیح لارې باندې روان شئ. خامخا ځان ته مشکلات مه جوړئ، ځان ته نرمیانې مه جوړئ. څنګه الله یلي هغې طریقې باندې دین کوئ. خو ولن تحصو بیا تاسو دا شی پوره نه شئ راګیرولی. استقامت ډېر ګران ده. ولن تحصو نه شمارل شئ او نه راګیرول شئ په خپل اعمال کې. واعلمو ښه ځان پوه کئ ان خیر اعمالکم الصلاة چې تاسو په ټولو بهترین عملونو کې بهتر عمل منځ ده. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن د اوداسه صحیح حفاظت شو کې مسلمان سړی کې ټول اندامونه صحیح وینځي، سوره مقدار کې وینځل دي، سوره او ځلې وینځل دي او څه طریقې سره وینځل دي دا شی وکړي. رواه مالک و احمد و ابن ماجه و الدارمي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر یو سړي مخکې نه اوداسه ده بیا اوداسه کو په پکۍ باندې کتب له 10 حسنات مزید دي دپاره لاس نیکۍ ولیکل شي. رواه الترمذي. الفصل الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة جنت کنجي څه ده؟ منځ ده. او مفتاح الصلاة بیا منځه دپاره شي کنجۍ ده. الطهور څه ده؟ صفایي کول دي، طهارت حاصلول دي. صفایي ټکه مو ډېر شروع کړی څه وکړو په د خپلې غمجنې پښتو باندې. صفایي ته نه شي الطهور پکۍ تل شي. پکۍ ځان ته شاید ډډه موله پکۍ ته نه شي کوم سره ویښته کلول شي بلیډ پکۍ معنی ځان پکول هغه تل شي. رواه احمد. وعن شبيب بن ابي روح عن رجل دا ابو روح صاحب روایت کې دی یو سړي نه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د رسولنا یو صحابي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى صلاه الصبح یبرک به مسجد الصبح منذ کو فقرأ الروم سوره رومي ورکی تلاوت کو فالتبس عليه لاغون د تلاوت کې ششولو گاډ واډ غون شولې تلاوت ور باندې مشتبه شولو. فلما صلى کله پیغمبر سم منځ پراکو قال بيول ثم بالو اقوام دسي کسونو باندې څه چل شو ده. ما بالو اقوام ټول کومونه نور جمع شي انډیا نه ونه سترغه پرې بس تاسې سړي تیل شي چې ډېر کسونی لشل تیل شي که دیر سلوخ یا ما بالو اقوام د کسونو باندې څه شي دي سولون معنا مسره خلمنځه کې شریکیږي کنه. فلا يحسن الطهور سپي پورا نه کوي. لا يحسن الطهور خاص پي نه کوي. وانما يلبس علينا القرآن مو باندې د قرآن ګډوډي او دا اثار غورځ کله کوم سړي او داس کې ننګړوله موجود وي یا بیا او دا سو درې د پات او د نه دي کې بیا امام نه غلطي کیږي. اولئک سبيس انما يلبس علينا القرآن اولئک هغه کسونه باندې قرآن ګډوډول کوي کنه. رواه النسائي. وعن رجل من بني سليم بني سليم قبيله نه سړی او صحابي قال دا فرمایي اعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده او في يده پیغمبر اسلام اپنځه خصوصیات دي کنه هغه د مو په لوس کې ګڼل یا په خپل لوس کې لکه چونه غوتی روخلی تر کنده ایواده شو دوی د شدري د شدید الشي. قال فرمس التسبيح النصف الميزان سبحان الله دې سره نیمه تلډه کېږي داسې وایه. الحمدلله نمبر 2 په لیکلی کنه یملؤه دا تلډه کوي. والتکبیر الله اکبر یملأ ما بین السماء والارض اسمان ځمکې منځ کې نکای نه ډکوي. والصوم او بیا د روژه نصف الصبر دا خو نیم صبر د ځکه چې دي کې نیم صبر ولا اظهار کېږي ورکې سوچ وتوه کې. نمبر 5 والطهور او د پاکۍ حاصلول د زړه او د ورچینې بدن او د ګیر چاپېر ماحول. نصف الایمان دا نیم ایمان ده. رواه الترمذي وقال هذا حدیث حسن.